سپیکر سے پښتانه یو سره کاپور ډیرای او زه د خود خیلم او دا زما ورور د سوابای او دا شانګلې دا وغیرہ ملکند او دا باجوړ دا ټول پښتانه یو دا پښتنو پورې خندا ده زره دنه تاسو کوم چې کټ پوتلی تعالی چا اجازه درکړې چې ته وایې چې مذاکرات کوم چا سره مذاکرات کوي هغه چا سره مذاکرات کوي چې دا غي د لاس موږ دلته جمعهتونو کې جنازې پورته کړي هغه چا سره مذاکرات کوي چې موږ په سکولونو کې د خپل بچو بچیانو جنازې پورته کړي دي ولې ګمان دی په پښتنو څه شوی دی موږ پښتانه یو او دیو سپدی یو چې ریاست زموږ आवाज نه اوري حکومت حال دا دی پولیس غریبانو ته اجازه نشته او دا خلکو پر رحم و کرم یو څنګه زمار اور خبر وکړه په خیبر کې به دامن مارچ کیږي په درې مرز به بیا هغه مشرانو باندې اف آی آر کیږي لعنت کوم په هغه اف آی آر او هغه مشرانو ته ویل غواړم چې نن دې دهشتګردو سره دا ټوپک ذاتی نه دی موږ پښتانه یو موږ یو بل پیژنو په ذاتی ټوپک کې دوره زور نی چې 15 کاله ریاست سره وچنګيږي دا به څوک ومني دا سرکاري ټوپک دی بیا بیا عوام چې دا سرکاري ټوپک دی موږ چې بیا حکومت ته ګوتې نیسو موږ چې بیا په حکومت نه غوښتنه کوو موږ په نیوکه کوو نو دلته هغه پولیټیکل ویل چې دی هغه په نظر نه راځي جناب اسپیکر صاحب نن تاسو وګورئ په 97 میں ایم پی ایس کې پی ټی آئی سره یو ترجمان نشته چې یو ترجمان خدا سي ولګي چې دې سملای تر اتلې شي او کم از کم دی هاوس ته جواب ورکولې ور دې نه د انکار نشي کولای چې دا دای نه دی لګولې دا چاره اوسته او کدی لړکول شي د دې لړکی کنه خو ما د صوبایي حکومت بیان نه کتل چې صوبایي حکومت عوامو ته ویل څه غواړي چې دا سوق دي د خلکو د کورونو اصلاحي غونډه او خلک د وتر الله شو خپونه تړلې او دا خلک په پښتنو لګیا دي سوال دا دی چې د حکومت ذمہ داری خاموشي ده که د حکومت ذمہ داری دا ده چې د 3 کروڑ عوامو لدا ډاډ ورکړي ډاډ حکومت دې زمونږ په دې خبرو بد نه ګڼي شرمخان ته پښتونخوا پرېښودی شرمخان ته کله چا دا خیالي چې نن سرکار د مصلحت ښکار دی سرکار ورسره ملګری دی سرکار وله لار ورکوي سرکار پې خاموشه دی نو دا د هغه خلک واوري چې دا زمونږ د پلار او د نیکه خاوره ده په دې موږ دغه ناپاکه قدمونو ته په داره په اسانه اجازت نشو ورکولی جناب سپیکر صاحب دا ډېر لوی ظلم دی په دې پېښور کې 4-5 ورځې مخکې واقعه وشوه اف آی آر نه درج آئی جی پی ته بوای چې اف آی آر درج کا دا مورال چې د پی ټی آئی صوبایي حکومت زما د پولیس هم ډاون کو زما د ولس هم ډاون کو او هغه خلکو له لار ورکړه جناب سپیکر صاحب چې دامن خبره کیږي بیا به اف آی آر کټ کیږي په وزیرستان کې به دماکه کیږي په 15 فوټه کې به سره پوجان ولاړي موږ بیا عنایت الله خان خدا مطالبه وکړ چې موږ له ان کیمرا سیشن بریفینګ راکا دا دغه مطالبه رځي مخالفت نکوم خدا شی اوس پډا